بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما مسلمانان ورو بنني پروګرام کې ما تاسو ته یو بل اهمه یو خسته خپل مجربه وظیفه مې وروړه. دا وظیفه څه د پاره ده؟ دا وظیفه په خوراک کې د برکت د پاره ده. یو کس وایي یاره زموږ په کور کې خوراک وي خو موږ پې پوهېږو نه، برکت پکې راته نه ملاویږي، برکت پکې نشته دی. نو دې دپاره چې کوم دی زه تاسو ته یو عمل ښیمه. دا عمل کوئ انشاءالله ستا په کور کې چې د خوراکه څومره اشیا دي هغې کې به الله برکت اچوي. د 20 ورځو خوراک به الله به میاشتې ته رسوي، د میاشتې خوراک به الله به 2 میاشتو ته رسوي. یعنې لږ خوراک به الله ډېر وخت ته رسوي. دا څه شی دی؟ دا سوره قریش به 72 مرتبه 72 ځل به وي، 72 مرتبه 72 ځل به سوره قریش وي. او په کور کې چې څومره د خوراک څیزونه دي اشیا دي په هغې باندې به دم کړي، هغې باندې به چوف کړي. انشاءالله تا ته په خپله پته ولګي چې الله تعالی ستا په خوراک کې، په چینو کې، په تورو چو کې، په غوړو کې، په غوړو کې وغیره وغیره په دې کې الله څنګه برکت اچوي او څومره برکت پکې الله اچوي. انشاءالله تاسو ته بیا په خپله پته ولګي چې الله ستاسو دا لږ خوراک دا څه کوي، دا د ډېر وخت دپاره څه کوي، کافي کوي. یعنی د لږ وخت خوراک به د 15 ورځو 20 ورځو خوراک به د دې وظیفې برکت سره به الله پاک دا خوراک تا ته د ډېر وخت دپاره څه کړي، یعنی وخت به پکې درته زیات کړي، دا خوراک به درته زیات کړي. د 20 ورځو خوراک به میاشتې ته به ورسي، د میاشتې خوراک به 2 میاشتو ته به ورسي. دا د دې وظیفې برکت سره سوره قریش 72 ځل ووایه او په د خوراک په څیزونو باندې دم کا. انشاءالله دا خوراک څیزونه به الله پاک برکتي کړي، الله پاک به پکې ډېر برکت واچوي. دې کې یو خبره بله هم ده، میلمانه درکار راله، میلمانو دوران کې چې کوم دی تاسو ته پته ولګېده چې یاره ما کره میلمانه ډېر راله، اچانک راله، خوراک څیزونه کم دي، د خوراک څیزونه کم دي. نو دې دوران کې هم سوره قریش 72 ځل ووایه او د خوراک په څیزونو باندې دم کړه، چوف کړه. انشاءالله دا لږ خوراک به د ډېرو میلمنو دپاره الله پاک کافي کوي. میلمانه راشي ته ګبراوېږه مه، یریږه مه. انشاءالله 72 ځل سوره قریش ووایه. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. دا صورت 72 ځل ووایه 72 مرتبه او بیا د خوراک په څیزونو باندې دم کا. انشاءالله لږ خوراک به د ډېرو میلمنو دپاره دا کافي کېږي. انشاءالله داسې مسایل اکثر زموږ د پښتنو په کورونو کې، د مسلمانانو په کورونو کې راپېښېږي. نو هغې دپاره بیا مو تاسو له ګبراوېدل نه دي پکار. انشاءالله دا عمل کوئ، انشاءالله الله پاک به ستاسو پوره مدد کوي. زما دا ویډیو نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ چې هغوی د دې نه استفاده حاصله کړي، د دې نه فایده واخلي، هغوی ته خیر ورسي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.